هغه یاد کو داغه یادولي او نرال انداز وګورئ. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی چې کله دشمنانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ محصور کو نو زر د مبارک په خدمت کې د سلام د پاره حاضر شوم. نو د مبارک ماته او فرمایل چې رور ډیر خدي وکل چې راغی. حضرت عثمان رضی الله ماته فرمایل چې عبدالله بن سلام سے ډیر خدي وکړي چې رااله. والله ما اوس درې کړکۍ نه د حضور صلی الله علیه وسلم زیارت کو. سبحان الله. راته فرمایل چې عثمان صاحب ته خلکو محصور کړي. ما ورته وی چې او جی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا حضور صلی الله علیه وسلم د بو یو ډول د دې کړکۍ نه راز وړاند ک چې داغې نه ما اوبوس کلی چې داغه اوبو یخواله اوسم زما د دواړو اوګو او د سینې د تیانو په منځ کې محسوسېږي. بیا راته فرمایل کچره ته غواړي نو دوی په مقابله کې وستا امداد وکړي شي او کستا زړه غواړي نو بیا زما خپل راشه او ما سره رو جماعت وکا. ما عرض کو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زستا په خدمت کې حاضری غواړم. په دغه ورځ د قرآن د تلاوت په دوران کې د مبارک شهید شو. انا لله و انا الیه راجعون چې ویني مبارک د قرآن په دې ایت باندې توی شوی چې فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې ټوله زندگی د خوشحالی په دور کې د الله تعالی جل جلاله په یاد کې او د محبوب صلی الله علیه وسلم په محبت کې تیرا کا نو الله رب الجلال د خپل وعده مطابق په مصیبت کې هغه یاد کو او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام دیدار ورله په حالت د بیداری کې ورک او مرګ د شهادت ورته نصیب ک. ګورئ مومنانو اخیری یو حدیث مبارک درته بیانوم بیا دعا. همدارنګه په سنن ترمذی صفحه 459 اور په سنن ابن ماجه جلد نمبر 2 صفحه 1245 اور په مسند د امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحه 239 کې دا حدیث مبارک را نقل کړي. حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث مبارک راوی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل الا انبئکم بخیر اعمالکم الا انبئکم بخیر اعمالکم. ای زما صحابه کرام آیا تاسو ته خبر نه در کوم په یو داسې عمل سره چې هغه ستاسو د ټولو اعمالو نه ډیر غوره او بهتر دی. خیرون چې دی دا په معنا د خیرو سره صيغه د اسم تفضیل ده او دا مخفف من المثقل د ټولو اعمالو نه غډیر بهتر عمل دی. وازکاها عند ملیککم او ستاسو د مالک جل مجده په نسبانه غډیر پاکیزه عمل دی. وارفعها فی درجاتکم او ستاسو د درجو ډیرو چتونکي عمل دی. وخیر لکم من انفاق الذهب والورق او دا غینم ډیر غوره دی چې تاسو خپل سره زر او سپین زر سونه او چاندي د الله د رضا د پاره خیرات او صدقه کوي. دا غینم ډیر بهتر. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم دا غینه هم ډیر بهتر دی چې تاسو د دین د دشمن سره په میدان د جهاد کې مخامخ او مقابل شئ. څه چلو شي فتضربون اعناقهم ويضربون اعناقكم
فتضربوا اعناقهم ويضربون اعناقكم تاسو د اغوی سټونه وهي اغوی تاسو سټونه وهي داس ګرم جنگي چې پای کې سټونه الوزي لیکن د اغینه هم ډیر بهتر عمل له نو کله صحابه کرام چې دا خبره اوریدا دای خدا شیوا وا چې اغوی د داس خبرو په باره کې ډیر هرسناکو چې داس عمل چې د ټولو اعمالو زمونږ نډیر غوړه دی هغه چې دی د الله پنځ ډیر پاکیزه عمل له د درجو چتون کې عمل دارنګي د سرو زرو د سپینو زرو د خیرات نه بهتر دی د جهاد نه بهتر عمل نو موږ د عمل ول خپل نکوغي خود د ډیر سخت متلاشیان نو ځکه په جواب کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې قالوا بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله محبوبا بلکې مونږ ته دا عمل اوخایي چې مونږ په دې عاملانو ګرځي مونږ دا عمل خپل کو نو حضور علیہ السلام مبارک ورته په جواب کې فرمایل چې قال ذکر الله دا د الله ذکر دی دا ټول اعمالو نه بهتر دی رب ذوالجلال دې مونږ لم د خپل ذکر او فکر توفیق راکړي الله تعالی دې میاشت مبارک هر غړی زمونږ د پاره د خیر او د برکت والو ګرځي الله دې دا زموږ په جون کې بیا بیا راولي په دې کې د هر قسم ګناهونو نه د شرونو فسادونو نه الله تعالی جل مجده مونږ او تاسو محفوظ ساتي دا قدمونه نه کوي کې الله زموږ حساب کوي